دا ویډیو چې زما شیر کړه چې د نورو خلکو سره مې احساس پیدا شي چې د غریب سړي سره لږ مدد کړي یا خانان مایان شي او دا ویډیو زما شیر کړه. السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. نن زه په دې چمن کې د ورور سره ناست یم. وختي نه زه دا ګورم چې دا ډېر پریشان و. نو ده نه ما تپوس وکړو چې ته ولې پریشانه یې؟ دی وایي چې نن زه د اړې نه راغم، ډېر ستړی وم، موسم ډېر ښایسته و. نو دلته کې زه ډډه شوم، نو چې وده شوم چې راپاڅېدم ما نه چا چپړې ووړلې. نو دا ډېر زیات پریشانه و. نو جي دې ته ما دا خپلې چپړې ورکولې، خو دا وایي دا زما په خپې کې ازادي دي. نو ده نه به دا تپوس وکړو چې دا چپړې تا نه څنګه ووړې؟ بس نن موسم ښایسته موسم و جي، بس راغم دلته څملاستم چې اړۍ نه او به چې راپاڅېدم جي نه چپلې وې او نه مې جیبونو کې څه سامان ورسې رانه وړي وو. چپړې یې په څو اخیستې؟ په 800 روپۍ مې اخیستې وې، څرمنې چپلې وې. څرمنې چپړې درنه وړي دي؟ انشاءالله زه به تا بوځم، تا ته به زه څرمنې چپړې الم. ته لاس پرې کېږده، مغه چپړې به درته الم. په دې ټوله دنیا کې ستا غوندې سړی وکتو سبزي چې ورته دلته دغه وکړو. دې دنیا چې راځي چې اسکوخواله مې دي راځي. زه د ذاتي یو خبره ته وکړم، د انسانیت خدمتګار یم. زه په خپله د غریب سړي خو خاوره یم. دا وګوره زه په خپله پیوندي جامې اچوم، خو په دې ماته شرم نه محسوسېږي. د انسانیت خدمت کول په دې باندې الله خوشحالي. پرې راځه چې ګاډي کې د بوځم، ستا په طبیعت چپړې به درته وایم. راځه مقصد زما څه دی؟ زه د چا خپل خاوره خو بار بار زه دا خبره کوم، زه شوبازي نه کوم. د مزدور سړي احساس ما سره شته، ولې زه په حیثیت خپله یو مزدور یم. د مزدور ورځې 1800 روپۍ تېړي، نو چې په 1800 د چپړې اخیستې، یو ورځ خو د ده لاړه ضایع شوه او دا پریشانه وم. الله نه امید ساتم چې ما د کوم عمل وکړو الله رضا دپاره. تاسو هم دغه عمل وکړئ، قسم په رب دی که بده ورځ وګورئ. بالکل چې الله هم بس توصیه بس او الله هم ډېر عزت وکړي. تاسو ځان ته نه راوستم چې ګلپاره خو د خپل موږک او راته م چپلې لارې واغېستې، ښه په 1000 روپۍ دي. الله هم مه خرابوه. ته به داسې سړی مو نه دي چې سهار نه راته ولاړ وي. دا ویډیو چې زما شیر کړه چې د نورو خلکو سره مې احساس پیدا شي چې د غریب سړي سره لږ مدد کړي یا خانان مایان شي. او دا ویډیو زما شیر کړه. مبارک شه. زه بیا دپاره د خپلو چپړو خیال په خپله کوه. زه په مخه دې ښه